دا څلور د یورپ ډیر مضبوط ممالک دي چې هلته د ټرک او د ټرالې ډریوران چې دي هغه ډیر ښکلې ارنینګ کوي. نو راځئ باز پې کوو چې په کم ملک کې د ټرالې او د ټرک ډریور چې دی هغه زیاته تنخوا لري یو ښکلی لایف سټایل تېروي. د دوبۍ او د ملیشیا نه په انبکس کې زیاتره هلکان چې دي هغو زموږ نه دا پوښتنه کوي چې د یورپ څلور غټ ملکونه سویزرلینډ، لکسمبرګ او ناروې او په سویډن کې د ټرک او د ټرالې ډریوران چې دي هغو څومره تنخوا لري او هغوی څنګه لایف سټایل تیروي. په دې څلورو ممالکو کې سویزرلینډ چې دی هغه په لومړي نمبر باندې راځي. د سویزرلینډ کرنسي چې ده هغه فرانک ته، او په سویزرلینډ کې د ټرک او د ټرالې ډریوران چې دي هغوی په ګنټه کې 36 فرانک الي او د هغې نه تقریبا په کال کې 65,000 فرانک جوړیږي. او که موږ پرې د پاکستاني روپو کې حساب وکړو نو په سویزرلینډ کې د ټرک او د ټرالې ډریور چې دی هغه 2 کروڑ روپۍ ګټي چې دا یو ډېر ښکلی ارنینګ دی. او که موږ پرې میاشتې حساب وکړو نو په سویزرلینډ کې ډریور چې دی هیوي ډیوټي ایکسپرټ ډریور چې دی هغه تقریبا 15-14 لک روپۍ ګټي او یو ډېر ښکلی لایف سټایل دی. ولې چې سویزرلینډ چې دی دا یو ایکسپنسیو ملک دی او هلته ټول ډرایوینګ چې دی هغه په ماونټین ایریاز کې دی او د سویزرلینډ ګورنمنټ چې دی هغه خپل ډریورانو ته ډېر ښکلی پیمنټ کوي، ډېر ښکلې تنخواګانې ته ورکوي. او دا 65,000 چې دا ایوریج ده، مثلا د دې نه زیات هم کېدای شي، 70,000 هم کېدای شي، 80,000 هم کېدای شي. زما خبرې مطلب دا دی چې 20-23 لک روپۍ هم داسې ډریوران دي چې هغه په خپل فیلډ کې ایکسپرټ دي نو هغوی ګټي. په دې شمار کې زموږ سره په دویم نمبر باندې لکسمبرګ راځي. او لکسمبرګ چې دی دا د یورپ یو ورکوټی شان ملک دی چې ډېر امیر ملک دی او هلته تنخواګانې چې دي هغه ډېر په های لیول سره دي. او اوس هم که تاسو د لکسمبرګ چې کوم ګورنمنټ افیشل ویب سایټ دی که هلته تاسو لاړ شئ نو هغوی جابونه لانچ کړي دي. په سویزرلینډ کې چې د ټرک او ټرالې ډریور چې دی هغه په ګنټه کې 32 یورو الي. او که موږ پرې د میاشتې حساب وکړو نو اگر کال حساب پرې وکړو نو په کال کې تقریبا 67,000 یورو ګټي. او که موږ پرې د پاکستاني روپو کې حساب وکړو نو د لکسمبرګ ډریور چې دی هغه په کال کې د پاکستاني روپو په حساب باندې تقریبا هغه د سویزرلینډ امر حساب جوړیږي 2 کروڑ روپۍ ګټي. او که موږ پرې میاشتې حساب وکړو نو هغه 15-14 لک روپۍ چې په لکسمبرګ کې د یو هیوي ډیوټي ټرالې یا ټرک ډریور چې دی هغه ډېر په اسانه ګټي. ولې چې لکسمبرګ چې دی دا زیاتر کتلی شوي دي چې په ټوله دنیا کې د خپل ورکرو ته ډېر های تنخوا ورکوي او هلته لایف سټینډرډ چې دی هغه هم ډېر های دی او لیوینګ چې کوم سټینډرډ دی هغه هم ډېر های دی او یو ورکوټی شان ملک دی خو ډېر امیر ملک دی او خپل ورګرانو ته ډېر ښکلې تنخواګانې ورکوي. نو ښه ګلونو په دې شمار کې زموږ سره په دریم نمبر باندې ناروې راځي. ناروې هغه ملک دی چې هغه د یورپین یونین چې کوم قانون دی هغه نه دی اکسپټ کړی او د ناروې چې دا د هغې خپله کرنسي ده چې هغې ته موږ نوګ وایو. او هلته د هیوي ټرک او د ټرالې ډریوران چې دي هغوی په ګنټه کې 246 نوګ چې دی دغه په ګنټه کې الي. او که موږ پرې د کال حساب وکړو نو په ناروې کې د یو ټرک او د ټرالې ډریور چې دی هغه 5,12,000 نوګ چې دی هغه تنخوا الي په کال کې، کال په حساب. هغه موږ پرې پاکستانو روپو په حساب باندې حساب وکړو نو په ناروې کې د یو هیوي ټرک ډریور چې دی هغه 1 کروڑ 34 لک روپۍ چې د پاکستاني روپو په حساب باندې هغه خپله تنخوا جوړوي د کال په حساب باندې. او که موږ پرې د میاشتې حساب وکړو نو تقریبا هر یو ډریور چې دی هغه 11 لک روپۍ ډېر په اسانۍ سره جوړوي. او ناروې چې دی دا هم سویزرلینډ په شان یو ماونټین ایریاز والا ملک دی او ډېر ښکلی ملک دی او د هغه ځای افیشل ګورنمنټ چې دی هغه خپل ورکرو ته ډېر ښکلې تنخواګانې ورکوي. او دا چې دا چونکې ایوریج تنخوا د دې نه کم یا زیات کیدای شي هغه ستاسو د ایکسپیرینس په لحاظ سره ده. که ستاسو ایکسپیرینس کم نو کم او که نه تاسو د یو کال دوه ستاسو سره ایکسپیرینس نو هلته ډریورانو ته خصوصا په اوورال په یورپ کې ډېر ښکلې تنخواګانې ورکوي. نو ها ګلونو په دې شمار کې په څلورم نمبر باندې زموږ سره سویډن راځي. سویډن چې دی هغه هم داسې ملک دی چې هغه د یورپ یونین هغه کوم قانون چې دی هغه نه دی اکسپټ کړی او د هغه خپله کرنسي ده چې هغې ته موږ کرونا وایو. نو په سویډن کې د یو ټرک او ټرالې ډریور چې دی هغه 216 کرونا چې دی دا د ګنټې په حساب باندې لي. او که موږ پرې د کال په حساب باندې حساب وکړو نو تقریبا په سویډن کې د یو هیوي ټرک او د ټرالې ډریور چې دی هغه 4,50,000 کرونا چې دی هغه په یو کال کې ګټي. او که موږ پرې د پاکستاني روپو په حساب باندې حساب وکړو نو په سویډن کې د یو هیوي ټرک ایکسپرټ ډریور چې دی هغه 1 کروڑ 17 لک روپۍ چې دی هغه ډېر په اسانه سره جوړوي. او که چېرې موږ پرې د میاشتې حساب وکړو د پاکستاني روپو په حساب باندې تقریبا 10 لک روپۍ چې دی هغه ډېر په اسانه باندې جوړوي. په هغې کې زیاتر ممالک داسې دي چې په هغې کې تنخوا زیاته او کمه هم کیدای شي. ولې چې په دې کې مختلف قسم کټیګریز دي. په دې کې زیاتر ممالک مثلا په هغې کې
زیات تر دسی چې هلته په غرونو کې ګاډي چلولې یا زیات تر دسی په سمه کې ګاډي چلولې یا زیات تر دسی چې هلته واوره زیاته پرته سنو پال زیات کیږي نو په سنو کې تاسو لا رایډینګ کولی نو د هغې مختلف قسم د ګنټې په حساب مختلف قسم تنهاګانې نو دلته چونکې د ډریورانو ډېرې ښکلې تنهاګانې دي او موږ غواړو چې د کومو هلکانو سره ایکسپیرینس وي چې هغوی د ځان نه خبر شي چې د هغوی سره کم ایکسپیرینس وي او د هغې قدر په کم ممالک کې دی نو امید ده چې موږ به د خپل ویډیو نه ستاسو د ایکسپیرینس چې دی د دې به تاسو موږ خبر کړي یی چې ستاسو په کوم ممالک کې قدر دی او د دې مختلف قسم پروسس دي د ویزو د حاصلولو ان شاء الله العزیز په نور ویډیوګانو کې ملاویږو او په ویزو په پروسس باندې هم بیا خبرې کوو